بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه تاسو ته معلومه ده چې اهل سنت سره هر طرف ظلم کیږي، هم مخالف فریق طرف نه ظلم کیږي، هم حکومت طرف نه ظلم کیږي. اوس فوج یا حکومت سرکور بدور شولو چې اپریشن کو اپریشن ضرورت چې ده دا او اپریشن کوي چې ده کی یو خدا غاټ ظلم ده او دین علاوه چې تو مسله نه ده حل کړي، مسله نه ده حل کړي. مسله اوس پورې موجوده ده، بازار سوه ده، بګن سوه ده، خلک سوه ده، خلک مړ ده. د هغه باوجود ته د دغو خلکو مخالفت ولې نه کوي؟ ته ګرفتاري ولې نه کوي؟ چې ته کې هم کنوایي والې شوې ده، هغه ته ګرفتاري نشي کولی، هغه ته نه کوي. بیا هغه نه غټه خبر، بیا بګن وسولو، بګن علاقه وسوله، بګن دکانونه، مارکیټونه، بازارونه او جوماتونه او سکولونه، بینکونه وسولو. هغه باندې ته څه کاروایي نشي کولی، کسونه ټول معلوم دي، هغه ته کاروایي نشي کولی. په رچنور کې بقاعده اعلانونه وشولو چې لښکر جوړه کوو، اسلحه راوخلایو، کسان معلوم دي، هغه ګرفتاري ته نشي کولی، هغه په خلاف ته څه نشي کولی. طرفه کاروایي مه کوه. دې سره امن نه رسي، دې سره بالکل امن نه رسي، دې سره خلکو کې غوسه رسي، د تو خلاف بیا نور نفرت پیدا کیږي. نو پلیز چې ته کې هم د اپریشن ضرورت مغه وکول. بګن خو سوه ده، بګن علاقه سوې ده، بګن کې خلک مړ ده، بګن کې خلک سوه ده. هغه باوجود ته بګن ته نوره سزا هم ورکوي، ویلې ورکوي، خیر ظالمه ویلې ورکوي. بګن خلکو، اهل سنت خلکو، تاسو ګبره کېږئ ما، دا انقلاب ده، دا به رسي، دا به څه رسي. نو بګن خلکو سره ته ورځې نه بلې ته ظلم کوي، ورځې نه بلې ته ظلم کوي. دې سره امن نه رسي. امن به اله رسي ته چې کله چې مقبولو کنوایي کې چې کوم کسان ملوث دي هغه ونیسي، بیا به اله امن رسي. وچات والا کنوایي کې ملوث کسان دي هغه ونیسي، بیا به اله امن رسي. هغه نه غټه خبره چې کومه ده، بګن به زور سوه ده، دا ته نه کسي خو ته تسلیموي نه. تو لیدله هم ده، اورېدله ده هم ده چې بګن کې نقصان شوه ده، خو ته تسلیموي نه. دا تو به ته تسلیمول دي چې ګوره بګن سوه ده، ته نه تسلیموي. د هغه تو خپل سوچ فکر ده چې ویل نه تسلیموي. خیر ظالمه د خلکو بدعا مه خله، د خلکو خیرې د خلکو بدعا مه خله، د خلکو ازور مه خله. خلک ترسېدله ده، ځورېدله ده، مړ شولو، بازارونه وسولو، جاني مالي نقصان وشولو. هغه باوجود ته بګن ته نوره سزا هم ورکوي. دا ته ښه نه کوي، دا دې سره امن نه رسي. د امن واحد حل دا ده چې چېرته کې مسله ده، مسله حل کړه. څو کاروایونه کړي دي هغه په خلاف ته کاروایي وکړه، هغه کسان ته ونیسه، هله بیا امن رسي. داسې امن نه رسي چې ته په زور باندې یو کور کوي، په زور باندې نه کېږي. نو پلیز برای مهرباني نور ظلم ما کوه، اهل سنت سره نور ظلم ما کوه. ته چېرته کې اسلحه ده، دهشتګردي مغه ونیسه. ته کوم خلکو په بګن باندې لښکر کړی ده هغه خلک ونیسه. په رشنور کې اسلحه ده، ټیرورست دي، مغه په خلاف باندې اپریشن وکړه.